ما چې څنګه ووایي چې دا فیسټیول چې دی دا خو یو د غمونو د دنیا نه د خفګانونو د دنیا نه د یو ګنټې دوو دپاره د یو ورځې دپاره د یو 15 منټو دپاره د خپل قوم ته د ملک ته د دې باسیانو ته د خوشحالۍ یوه موقع ورکول دي او دویم د دې سره دا ده چې د دې علاقې هغه ټوریزم چې دی هغه نور په مخکې پرمختګ وکړي نور په وړاندې لاړ شي او بله خبره دا چې د خلکو ته دا پته ولګي چې کم تصویر د سوات د بې امنۍ په لحاظ تللی نو دا پروګرام چې ارینج شو نو د دې سره ټولې دنیا ته پته ولګېده چې دلته امن و امان دی چې امن نه وي نو دا قسمه پروګرامونه نشي کېدی نو دا تصویر چې کله ټول ملک ته لاړ شي تاسو به د سبا نه د دې اندازه والی چې د ټول ملک نه به ټورست تاسو ته را روان شي کله چې ټورست راشي هغه به خپل انجویمنټ وکړي خو ستا د دې خاورې دپاره به هغه معاشي ذریعه هم جوړه شي نو په دغه لیول باندې دا فیسټیول موږ له بار بار پکار دی ځکه دا وطن د سوات د فیسټیولو ایریا ده دا یوازې سنو نو دا زموږ سره دریای سوات ته پکاردار چې موږ د دریای سوات په لیول باندې هم داسې پروګرامونه ارینج کولی چې هغه د اوبو هغه اکټیویټیز په اوبو کې کېدی داسې د غرونو اکټیویټیز موږ په غرونو کې کولی او د دې سره سره مذهبي د غم داسې په سوات کې ډېر څیزونه دي که هغه موږ هایلایټ کړو نو دنیا د مذهب په نوم باندې هم دلته راتلی شي که تاسو وګورئ زموږ باباګان چې پیر بابا نوم والم او سیدو بابا او د نورو باباګان نومونه والم دا هم د ټوریزم یوه لویه حصه وه نن سبا هغه د نظر نه وتلې ده نو هغه هم هایلایټ کول پکار دي هغه خلک به یو بابا مزار ته حاضري وکړه دویم به د هغې سره ټوریزم پروموټ شو نو دا قسمه څیزونه چې دي دا د دې ټوریزم حصه ده او تاسو میډیا والا به دا کوشش کوئ او د حکومت مشندري به ستاسو سره ملګري چې دا قسمه څیزونه تاسو هایلایټ کړئ او دې علاقې ته او دغه ته خیر راوړئ او خوشحالي راوړئ او د خلکو په ژوند کې اساني راولئ مقرره کړه روره داسې خبره ده چې ګبینه ژبه یو داسې ځای دی چې دا د پوره پاکستان په مخ باندې یو ډېر ښکلی ځای دی افت داسې یو څیز راشي چې هغه ډېر څیزونه وران کړي تاسو به د دې نه مخکې کتلی وئ د دې روډ به هم تاسو کتلی بره ټاپ ته به هم تاسو ختلي وئ دا موږ ډېر زیات خفه یو په دې باندې خو د خدای نه چې څه منظور وي هغه کېږي موږ تر اخره وخته پورې خپل کوشش کړی دی په دې کې په ایمرجنسي کې موږ یو 9 کروڑ روپۍ چیف منسټر صاحب د دغه لاندې کې تاسو کتلی د دوه سټرکچر وشو هغه کې کار شروع شوی دی خو لیکن هغه زیات نه دی رسیدلی کچری دا موسم نه خراب شوی نو ان شاء الله نن به دا روډ داسې نن نو دیزی ته بر رسیدلی او ان شاء الله را روان هم بیا د الله پاک نه به دا امید ساتو چې خدای پاک هر څوک چې راولي خو چې کم از کم داخله د امن یو ګواره جوړ شي